ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د کوفی والیو. یو ځل خطبه کول، د خطبه کې به د هغه عادت دا و چې خطبه به وي، د هغې نه بعد به پر رسول الله مبارک باندې درود شریف وي، به د هغې نه بعد د عمر صاحب له دعا وکړه. نو یو ځل یو زیه بن محز یو کس نو هغه ورته وی په مجلس کې ورته ودرېدو، وی زه ستا د دې خطبې مخالفت کوم. وی ته څوک چې ته عمر صاحب ته د ابوبکر صدیق صاحب نه مخکې دعا کوي، هغه له په هغې باندې مرتبه او مقام ورکې. نو ابو موسی اشعری صاحب حضرت عمر صاحب ته شکایت وکړو. عمر صاحب دا کس راوغوښتو، کله چې راغواړي هلته لاړو، دومره لوی سفر یې وکړو. نو عمر صاحب ورته څه بد ردې ورته وویې، غوسه یې ورته وکړه، بد دعا یې ورته وکړه. ورته وایي تاسو دومره لرې نه څه له راغوستی یم؟ ورته یې ستا د هغه په خطبه باندې اعتراض دی، ولې په اعتراض کې؟ وی موسی اشعری صاحب څوک دی وی چې دې طالب ابوبکر صدیق صاحب باندې فضیلت درکوي؟ ورته یې څه وایي؟ وی دی چې کله درود وي د هغې نه بعد تا ته دعا کوي، منځ کې د ابوبکر صدیق صاحب ولې هیر کړی دی؟ وی د هغه مقام عمر صاحب ته تا نه ډېر زیات بلند دی. عمر صاحب په جړا شي. عمر صاحب ورته وایي چې څه مې درته ویلي دي، په دې باندې ما معاف که معذرت درته کوم. او وی ته خو پرېږده، وی زما ټول خاندان چې رایوځې شي هغې څومره عبادتونو کې د ابوبکر صدیق صاحب د یو شپې عبادت ته هم نه رسي سره زما. وی د هغه مقام خو دومره زیات لوی دی. او د الله رسول ډېر نږدې ملګری، په ژوند کې ملګری پاتې، په وفات کې ورسره ملګری.